أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، سورہ یوسف آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 مطالعہ مجنن کو پرون د درس اختتام په دې خبره باندې شو چې وکفله یوسف علیہ السلام د کوینه ویستو او د مصر منډیی ته ورسولو او د مصر منډیی کې چند درهم باندې یعنی 100 پیسو باندې یعنی قرآن چې کوم انداز اختیاري مقصد داو چې چونکی هغه د دنیا خلقو هغه دی پرا یو چند درهم ډیر ستر شایو او دیو جن الله تعالی د یو غغونی انداز اختیار کړی چې ډیر لږ قیمت باندې خرڅ کو، حالانکه ډیر قیمتي وو. خو موږ دا خبره هم کړې وه پرون په دې چې ډېر حیرانګۍ غوندې انداز و، ځکه چې یوسف علیه السلام د مروړي کې هونو کېدی شي د ورته ویلي وای چې زه د یعقوب بچا یم. یعقوب علیه السلام خوا و شاو کې مشهور و، خو لیکن د الله تعالی یو خپل راز او دا راز هغه الله تعالی خفیه ساتلو او دغه معاملای پای تکمیل تر رسوله یوسف علیه السلام مصر ته رسولو. لہذا مصر ته یوسف علیه السلام ورسېدو او چې ورسېدو نو هغلته هغه په منډۍ کې خرڅ شو. الله تعالی نن یای چې وقال الذي چا چې دا واخستو، وقال الذي اشتراه من مصر په منډۍ کې چې چا دا واخستلو هغه ویلو خدا څوک قرآن د نما نه د شیلی، البته اسرائیلو کتابونو کې بایبل کې د نما فوتیفار لیکلی ده چې دا فوتیفار نومېدو او بیا دتا قرآن د عزیز نما اختیار کړی ده. عزیز هغه چاته چې ډیر با اختیار وي، داسې با اختیار وي چې دغه فیصلې رکوټ ولا څوک نه وي. د اسرائیلو کتابونو کې لیکي چې دا د شاهي خاندان کم باډیګارد چې د هغې سربراو، مگر عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ یو روایت کې لیکي چې دا د شاهي خزانه افسر و. بهر حال چې دا څوک هم دا د شاهي خاندانو او د شاهي خاندان یو با اختیار افسر و او ډېر لوی طاقت ورسره. لہذا هغه دا منډۍ نه اوچت کو، منډۍ کې واخستو مصر کې چې چا وسو فرمایي چې وقال الذي اشتراه من مصر کې چې دا چا سړي واخستل هغه بوتلو کور ته، او چې کور ته بوتلو نو ویلو لامرأته خپل ښځې ته په حواله کو چې دا ونس اکرمي مثواه، د ده ډېر خیال ساته، د ده ډېر عزت کوا، ډېر احترام کوا، یعنی د ده خیال ساته هر لحاظ سره، د ده ته څه تکلیف نشي میلاوه. ویلې عسى ان ينفعنا، بعید نه ده چې دا موږ دپاره فایدهمند شي، یعنی موږ دپاره فایدهمند شي، او نتخذه ولدا، یا دا وي چې دا د موږ دنه زوی جوړ کو. اوس دلته کې دا ښځه چې دا څوک وه، هغه خو نما لیکلي فوتیفار. دغسې قرآن یا حدیث کې د دې څه نما نشته، البته اسرائیلي کتابونو کې د دې نما زلیخا لیکل شوي ده. بیا هغه ځای نه د موږ په زبان باندې راغلي ده، خو د قرآن و حدیث نه
دا چې ثابت نه ده چې د دې نما سوا قرآن دې نما نه ده شیلی. البته چې څنګه هغه ځنه رغلی نو موږ په زبان باندې زلیخا خطي وته دی چې بعد کې مدغه زلیخا یوسف علی السلام ته هم بیرود کړی دا. حالانکه نه په اسرائیلو کتابونو کې شته نه په بل ځای کې خدای یو کہانی جوړی دي چې دا به بعد کې دیغي شزه جوړه شه. حالانکه قرآن بالکل یای الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. قرآن بالکل ذکر کوي چې را خبیث کسان چې خبیث شذ چې خبیثو کسانو د پره ده او خبیث نرینا چې دی خبیثو شذ د پره وي یعنی او پاک شذ چې دی پاکو نرینا او د پره ده پاک نرینا د پاکو شذ د پره ده. قرآن یو اصول جاری کړي لہذا دا هیڅ کله نشي کېدلی چې ودا سه شذ د یوسف علی السلام بعد کې شذ جوړ شي چې هغه خپل تجربه شوی دا چې دا د دې کریکټر چې دا ټیک نه ده یو ځلی نه دوه ځلی مخکې سی واقعا. نو لہذا داسې سوال نه پیدېږي چې پیغمبر سره هغه بیا وده شي. خو د موږ کهانیو کې د موږ په مجلسونو کې دا کولاو یای چې بیا هغه ښځه وه جوړه شله بلکې بعضې ورسره نور کوي چې بیا ځوانه شه. نو دا شیونه په هغه کې نشته د قرآن او حدیث کې د دې هېڅ ذکر نشته ده. بس د خپلې ښځې ته ویلو چې د ډېر خیال ساته عسا ان ینفعنا باید نه چې دا به موږ ته فایدهمند وګرځي او نتخذو ولدا او یا به د موږ د نزوای جوړ کو. دا هغه لفظ ده چې دې باندې غلي کې قرآن هم دا اندازه چې غالبا چې د اولاد نه د اولاد نه ځکه چې دنه چې زوی شراګړي چې دا موږ زوی ده وکذالک. اچھا دا هم دا چې کله چې دا ولیدلو غکی داری کې د اسرائیلو کتابونو کې چې دا غ سوداګرو ته ویلو چې دا غلام خو نه لګي ځکه شای خاندان انسانو یو لوی پوسټ باندې پته شو دغه دماغ دغه نظیر ډېر لري وي ځکه تجربي وي. نو هغه چې دا ولیدو د خدو خالي ولیدو د شکل او صورت ولیدو د یو بردبري ولیدا ځکه چې ځواني کې یو خاموش طبع یو زبردست چهره نه هغه دا و پیژندلو چې دا خو لکه غلام نه لګي. نو د سوداګرو ته درو چې دا تاسو چې ته نه رپټ کړی د لکه هغه ورته چې نه مون نه رپټ کړی بهرحال دا معامله وشه دیو چې نه د چې دا کور ته بوتلو نو د سوچ بدل شو چې د کې خو داسې یو بردبري ده یو یعنی د انسان پته لګي کنه یو بردبار سړی چې سمجھدار سړی چې دغه شکل نه دغه چهره نه نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي چې چهره چې هغه د انسان کردار هم بیانوي. نو لہذا دغه و پیژندلو چې دا یو بهترین انسان دا دغه مستقبل کې شي دا به موږ ټیک غو جوړ شي اما زوای به جوړ شي نو بعید نه و دیو جنې چې بعید نه شي دا موږ ته نفهمند وګرځي. نو شذ ته دا هدایت کو چې د ډېر خیال ساته او نتخذو ولدا یا موږ د نزوای جوړ کو. نو دا هغه شایو چې د بنیاد باندې د شذ ته هدایت کو او د خپل ذهني تور باندې غشو چې دا موږ لکه زه خپل کور کې وساتم. وکذالک مکننا لیوسف فی الارض الله یې چې دغه شان دغه شان ما یوسف ته په الته کې ټیکانا جوړه کړله زمکه کې مو ټیکانا جوړه کا غلام زندگی څه وي د چې چا خواسته هغه غلام انداز باندې کور ته نه راوستو بلکې کور کې یو بهترین یو د فرد حیثیت سره شذ ته د کوم د موږ د کور فرد ده غلام نه ده. لہذا الله یې چې دغه سما یوسف ته چې دا هغه ټیکانا جوړه کړله اوس دا ویلي دلته ضروری ده چې چونګي یوسف علی السلام الله تعالی او سټپ بای سټپ مخکې بیاي. یوسف علیہ السلام دانه مخکې چې کومه زندگی تیر کړی و هغه یو بدویانه زندگی و یعنی دیهتی زندگی و هلته کې هیڅ نه قبایلی روایات او قبایلو دزنه ته هجرت کا دوری ته هجرت کا ریاست به د ریاست انتظامات به وغیرہ وغیرہ کوم تمدن معاشرتی کم قوانین اصول طور طریقې چې وی یو ریاست ولا هغه نوې کتلی او یو داسې زندگی و چې بس لکه یو زمیدارا و به زمیدارونه کیو ځکه چې د غزمه کې وی یعقوب علیه السلام داسې یو زندگی د دیهتی لایف تیر کړو. اوس الله تعالی دا مخ کې بیاي لہذا الله تعالی دا ورسولو مصر کې خرج شو خو چې چا واخستو هغه د شاهي خاندان انسان دا او شاهي خاندان با اثر سړایو او هغه ځکه دغه په
کور کې معاملات کیږي داسې یعنی بین الاقوام مصر هغه ټیم کې ډېر یو متمدن یعنی ډېر لوی نمای و یو تمدن و یو معاشرت یعنی ډېر لوی یو مزیدار ملک و ریاست و انتظاماتی و چرچا پیره مشهور و معاملات چلیدلو نو دی وجې نه مصر کې الله تعالی دا مصر ته او هغه کور ته ورته چې هغه د شاهي خاندان فرد ده یعنی هغه کې میټینګونه کیږي اجلاسونه کیږي خبرې کیږي معاملات کیږي دا ټوله مشاهده چې دا اوس یوسف علیه السلام ته الله تعالی د دې ذریعہ جوړ کړل چې دا به ته ګورې ویلي تربیت یې کوونه د مخکې مصر حکومت ورکوونه ده نو دې وجې نه اوس نه د تربیت یې کو ولنعلمه من تعویل الحدیث دغسې یی چې دته ما قدمونه هغه ځای کې مضبوط کو او دته مو د معامله فهمي تربیت انتظام جوړ کو یعنی دته مسوګو چې کومه د معاملات سمجھ لکه انسان سکول ته چې کنه بچا سکول ته دیو جن چې هغه تعلیم وکي دغه سه الله تعالی دته د تعلیم تنظیم وکړو چې د شاهي معاملات شاهي شاهي خاندان دغه تعلیم او تربیت تنظیم څنګه وی دغه سه دای یوسف علی السلام هغه ته ورسولو والله غالب علی امره دغه سه الله چې الله تعالی خپل معاملې چې کله کوي کنه یعنی خپل حکمونو هغه باندې غالب ده هغه په څه طریقې هم کوي یعنی دا ضروری نه ده چې ته الله تعالی چاته محتاج بلکې الله تعالی د هغه لاسه چې څوک الټا چلی دغه لاسه یوسف علی السلام ورسولو مصر ته نو خپل معاملات باندې الله یی چې غالب ولکن اکثر الناس لا يعلمون مگر اکثر خلک چې دي هغه د علم نه لري د تام پویږي نه دی الله حکمت دی الله مشیت دی الله فیصلو دی الله منصوبو بیا هغه پای تکمیل ته پہنچ رسونه باندې عام خلک نه پوهیږي الله تعالی دی وجنه دا دی چې دا خو دا ما کوله دی د لا سوشه زه تر اوس نو زه خپل فیصلو باندې غالب یم ولما بلغ اشده کله چې هغه لغوندې روس د ستریږي هغه کې ټول معاملات ګوري ها او ستار شي باندې دا پوهیږي په د دوران کې د عمرم لګیا د ستریږي ان 16 17 سال عمر کې دا خرڅ شوی دا هغه زه دلار دوس اوس دای لګیا د روس ستریږي اتینا حکم و علم الله چې ما دته حکم ورکو حکمت ورکو او علم ورکو حکمت حکم یو طرف ته د حاکم لفظ استعمالیږي حاکم په لفظ خودلته چې کم غدا غتا الله تعالی یی چې دته مو علم ورکو سمجھ مو ورکو او د اغي استعمال طریقہ مو ورشوي لدی ته حکمت یی نو دا دته ما ویر کړه حکم ورکو او علم ورکو په د دوران کې هغه تمام معاملات وکتلو په لږو مودو کې دا خپل غتر ورسو وکذالک نجزي المحسنین بیا لې چې دغه څه هغه خلکو ته چې کوم محسنین وي ها د نیکو کار وي زاغوتا بدل ورکو الله چې دغه څه زاغوتا بدل ورکو الله دې موږ ته قرآن فهم راکړي د دین فهم راکړي د سمجھ راکړي دې په مطابق عملی زندگی انفرادي اجتماعي موږ ته جوړونې توفیق راکړي رب کریم دنیا بھر کې اسلام ته غلبه ورکړي کفر مغلوبه کې او د کار خیر کې مشتلو تخپل خپل حصے چونې توفیق راکړي رب کریم دنیا بھر کې اسلام دے پارا مسلمانانو ته اتحاد اور اتفاق نصیب کی رب کریم دے امریکې او د اسرائیل او د کفر د مسلمانانو خلاف تمام منصوبې چې کومې جوړیا ناکام و نامرادي کی مغلوبه کی رب کریم مسلمانانو ته اتحاد او اتفاق نصیب کی د دین په بنیاد اسلام د غلبې د پر رب کریم په د ملک اسلامی نظام غلبې اسلامی نظام غالب کی رب کریم کا خلق چې د اسلامی نظام غلبونه د پر جدوجہد کوي هغه ته کوم بیور کی رب کریم خلق ته د غي ملګرتي کوونه توفیق ورکړي رب کریم مشټولو ته د غي ملګرتي کوونه توفیق راکړي رب کریم ته رحیمی کریمی مجددا دعاګانې قبول کړي کوم خلق چې د پاکستان د امن د پر پاکستان د فلاح د پر پاکستان د اصلاح د برا او د خلکو د مفاد د پر جدوجہد کوي رب کریم ته اغیتا رب کریم ته دیتا اغیتا کوم بیور کې او رب کریم ته مدد کوي موږ ته د غي مدد کوي توفیق بیمارانو ته شفا ورکړي بیروزګار ته روزګار ورکړي چار روزګار د ټولو ته روزګار کې برکت نصیب کړي بیا اولاد ته اولاد ورکړي چا اولاد د ټولو اولاد نیک او صالح وګرځي رب کریم چا نور حاجتونه پورا کړي رب کریم څومره د موږ عزیزان رشتہداران د دنیا نه رخصت دي ټولو ته مغفرت نصیب کړي دغه قبرونو د خپل نور نه منور کړي مرګ پورې موږ ته اطاعت نصیب کړي مرګ وته موږ ته مغفرت نصیب کړي مرګ د بعد موږ ته ایمان نصیب کړي د قبر د عذاب نه آخرت تکلیفات او حساب کتاب سختیونه